بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې د جده موټر بارګین نه تاسو په خدمت کې تنګینه حاضر دی. ګرانو کتونکو زمونږ مثال د ړندو د کڼو دی. اکثره خلک چې ګاډي اخلي نو هغه سوچ کوي چې موږ کوم بارګین ته لاړ شو. په ناشنایۍ کې چې بارګین ته لاړ شي نو ټول بارګینونو باندې اعتماد خو هم نشي کېدی او د بعضې بارګینونو د لاسه ښه بارګینونه خو هم بدنام شي، ځکه چې د ګاډو د لانجې دا ډېرې خطرناکې وي. د هر سړی پې نه پیږي. زه خپل ځان درته ووایم، موږ یو ګاډی اخیستی و، پوره یو کال پکې وګرځېدو چې کال پس هم خرڅو نو کاغذونه یې ډوپلیکیټ و. نو دا زموږ شانتې خلکو سره دوکه کړې وه، نو عام سړي سره به خو دوکه کېږي. د دې د وجې ما دا پروګرام ضروري ګڼو د خپلو کتونکو دپاره چې تاسو ګاډی اخلئ نو ګاډي کې اصل شی اعتماد دی. دې کې مختلف قسم واقعات شوي وي یا پکې داسې مسلې مخې ته راغلي وي چې چاته پته نه وي، خو بس بارګیني وي د پلانکې ګاډي ډېر ښه دی که نه، دا داسې دی داغسې دی، نو موږ یې لاندې ونه ګورو نو اکثر د لاندې نه بالکل ختم شوي پرش یې ختم شوي. بیا چې وګرځې نو چېرته پاسې په کچه لارې ځي، دلته خو زموږ علاقو کې یو ټولې کچه لارې دي نو اکثر په میان نیم شوي وي. دې سره سره په کاغذونو پسې به بیا ګرځې، د ټوکرو مسله وي، نو ډېرې زیاتې مسلې وي په ګاډو کې راځي او دا بیا هغه کړېږي. ګاډي خو خلک دې دپاره لي چې خپله غم خادي پکې وګېږي نو بیا د هغه بارګین سلامونه کوي. نو د دې د وجې دا جده موټر بارګین کې زه ناست یم او زه پې خپل ځاني اعتماد کوم، نو ځکه مې تاسو ته چې کوم دی نو در وړاندې کوم چې تاسو ګاډی اخلئ، کوم قسم ګاډی م اخلئ نو تاسو دلته کې راتلی شئ. تاسو ته به ګاډي په ښه ریټ کې ملاویږي او په اعتماد به هم درته ملاویږي، ځکه چې دا کوم مشران دي نو دا د دې ځای ښه نامي ګرامي خلک دي، خانداني خلک دي، د بل ځای نه راغلي خلک نه دي. نو بیا د مرۍ نه هم نوي شوی ځای ته هم ورتلی شئ. نو د ګاډو په حوالې سره دا خبرې اترې کوو. بهرحال موږ سره دلته کې بخ منیر موجود دی. بخ منیر څونه وخت نه بارګین کار کوي؟ السلام علیکم الف خان بھائی، ډیره مننه ستاسو دلته د راتلو او ستاسو ډیره شکریا ادا کوو. او زموږ خو تقریبا 8 کاله وشو چې موږ د بارګین کار کوو او اول هم دغه کڼې ورسو، اوس هم دا ځای نوی کلاو کو. نو انشاءالله ګاډي هم راڅخه په ښه ریټ باندې ښه ګاډي راڅه د کاغذ در څخه ذمهواري، لکه اوس پکې نن سبا د بایومیټریکو ډېرې مسلې راوتي او خلک یې والي بس ډایرکټ یې خرڅوي، لکه مسلې پکې بیا که نه. نو موږ چې اول ګاډی وګورو، کاغذ یې چیک کړو، ګاډی چیک کړو چې سس یې چیک کړو، هر څه چیک کړو چې ښه ټیک ټاکي، نو بیا یې بارګین ته راولو، بیا یې خلکو باندې خرڅوو، او چې ټیک نه وي نو بس بیا یې نه هلو. یو سړی تا ته کال کېږي زما دا ګاډی پکار دی، دا ګاډی یا زه دلته ګاډی خرڅوم نو د هغې دپاره بس چې کال وکړي او کوم قسم ګاډی پکار وي، موږ همدغسې مخکې نه هم دغه خلک رینګ وکړي دا ګاډی پکار دی، بس موږ یې والوله یا پسې ور ولیږو یا راشي دلته بس ګاډی ورکړو بیا سیتې والو، ښه روغ وي، بله ورځ یې خرڅوي، نو موږ له یې هم راولي، بار یې خرڅوي، هم له ښه مزدوري هم کوي او چر قسمه ګاډي بس موږ سره ملاویږي دلته. څو ګاډي خرڅوي نو هم دله راتلی شي بارګین ته؟ او چې کوم قسم ګاډی خرڅوي بس بارګین ته راځي ښه په نغدو روپو باندې او بس ګاډی ته یلو. او چې کوم موږ خرڅ کړي په خلکو داسې تاوان موان هم دغه پکې نه چې یاره دومره به تاوان کوي او دومره به کوې که نه، بس ښه په اعتماد باندې کار کوو دلته او روغ کار کوو. شکر دی زموږ نه څه د بارګین کې په ګاډو کې دا یو بس کاغذ موږ چیک کوو، دا مشر راسره دی کاغذ دا چیک کوي، هر څه چیک کوو، ګاډي موږ په خپله په رنګ هم پوهېږو، په جیسس هم پوهېږو، هغه موږ چیک کوو، او کاغذ راسره دا مشر دی دا چیک کوي او بس هر څه ښه برابر کوو. ګرانو کتونکو لکه دا خبرې زه دې دپاره تشهیر دپاره نه کوم چې زه د بارګین اشتهار کوم او تاسو راځئ، خو زه پې خپل اعتمادي یم، لکه موږ هم ګاډي اخیستي دي، خرڅ کړي هم دي، ملګرو هم راته ویلي دي، ملګري هم راوستي دي دغه بارګین ته او دې مشرانو ته هم دا کړي. خان بابا تاسو د کوم وخت نه بارګین؟ یاره الف خان بھائی موږ تقریبا یو 10 کاله به کېږي چې بارګین کار کوو او ماشاءالله موږ روغ کار دی. زموږ چې څومره ملګري دي دا هم روغ دي. دلته تنګي روډ باندې خو بارګینونه ډېر دي د خیره، ټول تقریبا چې ښه سړي دي، خو بیا هم پکې داسې اکا دوکا لانجې راشي څوک نه پوهېږي که نه. او نور خو په کاغذ زه پوهېږم او دا زما ملګری بادام دا هم په رنګ پوهېږي، دا منیر هم په رنګ پوهېږي، او چې کاغذ یې زه په خپله چیک کړم او زه پرې 100% مطمئن یم نو هغه ګاډي سودا موږ کوو، چې زه پرې مطمئن یم هغه سودا موږ نه کوو. کاغذ تاسو څنګه پوهېږئ؟ څه ایکسپیرینس بجې دې کې خپل انویس د کمپنۍ او ټرانسفر چې یار پروډومبي ورځ دا کم سړي ته شوی ده، کم نه بیا کم ته دا ټول کاغذونه به چیک کړي، نو مطلب د دې کې پوره فایل کې پوره دغه یې که نه دا خپل دا یو خپل ډیټ پروت وي چې د کم اخري ته د بایومیټریک دي دا به چیک کړي، دغه نو
په هغې او نور په چیسس او په دغه رنګونو مې دا ملګري پرېږدي دا ښه دي نو ګرانو کتونکو دا یو ټیم دی ښه لکه سکندر پکې دی بادام پکې دی بیا پکې خان بابا دی بیا پکې بخمونیر دی بخمونیر موبایل نمبر هم څه دی زما د موبایل نمبر دی 0345 3112 0345 3112 صحیح او خان بابا ستاسو نمبر دی زما جی 0333 93 93 087 صحیح ګرانو کتونکو نور هم دا جده بارګین چې کم دی نو دا بالکل په مین روډ باندې دی تاسو خو راځئ د کڼیور کباب دا دلته ډېر مشهور دی یا دلته کې چوپال هوټل دی هغې د بالکل مخامخ چې کم دی هغه دی بادام څومره وخت تاسو بارګین کوئ یاره جی موږ خو تقریبا 10 کالو نه د ګاډو کاروبار کوو دا ما او درویش کاکا چې دی دواړه پارټنر وو مخکې د 10 کالو نه یو ځای بیا راسه مخمونیر دي لکه ملګرتیا وکړه مخکې دغه کباب کړي نه لږ چې رامخ شي دغلته هم بارګین اوس دا نوی ځای هم کولاو کوو الحمدلله بس دې باندې شروعات کوو او موږ ټول د بار نه ګاډي راولو لاهور ته ورپسې ځو هغه ځای نه ښه ګاډي راولو ځان له او کاغذ هم مثلا چې کوم د اکسایز کې ښه چیک کوو دا مشر را سره دی په کاغذ پوهېږي او ښه مطمئن ګاډي موږ راولو بیا دلته کسټمر له بس ښه جیز منافع باندې ورکوو لکه او هم پکې ځان له مخکې مزدوري کوي که نه او موږ هم پکې ځان له مزدوري کوو داسې نه چې لږ هسې ورکوو خو لکه موږ هم خواري محنت کړي د هغه حاصله الله راکوي او نور کاروبار دی بس الله به چلوي موبایل نمبر هم سره باندې 0300 910 25 صحیح بادام لکه دا خبره کومه په بارګینونو کې دی نه منکار نشته چې دوکې هم کېږي پس چل باندې ګاډي ورپایا کي پیسې د هغوی بیا چلوي بارګین والی بیا چلوي که نه داسې هم ډېرې واقعیت مخې ته راغلي بالکل شته د بارګینونو کې راغلي هم دي لکه دلته خو بل دی تنګي کې لکه دی یونین مشترکه څه مسله راشي هغوی له هم خلک ځي که نه خو نن سبا خپل منځ کې دا خلک مسلې حل کوي چې څوک یې حل کوي او څوک چې لانجې کوي نو هغه خو لانجې هسې هم که نه خو شکر الحمدلله موږ ته لا داسې څه مسله نه راغلی شي یاره موږ ته یو سړی ناست یا یې راسه چیړ کړی نه موږ خپل ځاني اول ځان مطمئن کړو سودا وکړو مخکې له هم په مطمئن ورکوو صحیح سکندر تاسو څومره وخت نه یادېږي یاره چې زه خو دوی سره د 5-6 کارونه دوی سره یم جي موبایل نمبر څه زما نمبر دی 03049324 صحیح ګرانو کتونکو دا موبایل نمبر مې درته په دې ویلې چې بالکل ایخ په نیغه چې کوم تاسو د دغه جده بارګین سره رابطه کولی شئ 10 کاله د دوی چې کوم دی دغه روزګار وشو او دوی دغه باور ورکړي چې په دې 10 کاله کې موږ ته څه لانجه نه راغلي ځکه چې اعتماد دی لاول ځان مطمئن کوو نه د لانجې ګاډي اخلو نه د لانجې ګاډي چې کوم دی خرڅو بل خپله ماړه دي پیسې ورسره شته دي نو لکه دې ته نی چې یاره زه په قرض والم دا دي هغه دي نه وایي لږ وخوره خو تل وخوره نو جده بارګین دغه یو خوبي ده تاسو خو چېرې ګاډي اخلئ نو بالکل راتلی شئ دلته کې په چاردیوارۍ دننه چې ګاډی والی نو ځای معلوم دی او ځای قیمتي ځای کې ناست دي نو دا چېرته نه تښتېدی نه شي نو چې ونه کړېږې د صرف د دغې دپاره مې دا دغه کړی دی چې ډېر خلکه موږ سره اکثر د ګاډو خبرو کې یاره هلته مې ګاډی اخیستی دی پرون مې یو ملګري چې کوم دی نو د اسلام آباد نه ماله راغلو او بیا سیټي تاڼۍ ته لاړو هم د ګاډي لانجه وه یو بارګین کې ګاډی اخیستی و ټوله ورځ هم چې کوم دی نو هغه سره تېره کړه نو زه دې ځای کله کله داسې راځمه کښېنمه نو چې دلته کې رالمه نو ما یې راشه ولې نه د خپلو کتونکو سره خبرې اترې وکړم چې هغوی په دې مطمئن کړم جده بارګین یا ساتئ په دغه نمبرو باندې رابطه کولی شئ مننه خوشحاله اوسئ